او نبی علیه الصلاة والسلام چې پیدا شو د والد محترم نو هغه وفات شوی 6 کاله بیبي امینه رضی الله عنها د نبی علیه الصلاة والسلام کفالت وکړي په 6 کاله باندې بیا حضرت بیبي امینه رضی الله عنها انا لله و انا الیه راجعون دا جو وفات شو نبی علیه الصلاة والسلام کښنه یتیم پاتې شو بیا حضرت عبدالمطلب د نبی علیه الصلاة والسلام نیکه مبارک و هغه د نبی علیه الصلاة والسلام کفالت کوي تر 8 کالو پورې چې نبی علیه الصلاة والسلام د 8 کالو سلو حضرت عبدالمطلب رضی الله عنه چې هغه جن وفات بیا د نبی علیه الصلاة والسلام کفالت د نبی علیه الصلاة والسلام اکا چې په عقیده باندې کافر و د حضرت علی کرم الله وجهه پلار ابو طالب دغه د نبی علیه الصلاة والسلام کفالت تر بلوغه پورې وکړي تر بلوغه پورې بیا د کفالت وکړي پر دې ابو طالب نبی علیه السلام ډېر ګران په کور کې ډېر واستوي کفالت یې وکړي راغټ یې کوي او تر بلوغه پورې ورسوي لیکن څه کوي چې کافر و کافر ایمان نه قبلوي نبی علیه الصلاة والسلام په دې آخر وخت ډېر خواست ورته وکړي چې اکا ایمان راوړه اکا کلمه ووایه تا د ما سره ډېر ښه کړي زه یتیم وم تا راغټ کړی یم زه د موره پاتې سوی یم زه د نیکه پاتې سوی یم خو لیکن الحمدلله تا راغټ کړی یم خو اکا ته ما کلمه ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله ستا شفاعت به په ورځ د قیامت زه کوم بیا ابو طالب بیمار تلو ډېر سخت ناجوړه و نبی علیه الصلاة والسلام کور ته ورغلی بیا یې خواست ورته وکړي ویل ای اکا د خدای دپاره کلمه مازې ووایه زه به ستا شفاعت په ورځ د قیامت باندې کوم دول نه ما ته به د کعبې و د مدینې انجونې څه وایي چې یار ابو طالب وبېرېدی کلمه یې وویل دونه بې غیرته و الله تعالی داسې آیات نازل کړي چې انک لا تهدي لمن احببته ته هدایت نه شې کوی ای محمد چې هر څو ستا خوښ ته هدایت نه شې کوی هدایت ستا کار نه دی د هغه ابو طالب ته کلمه په ووایه نه شې پوهېږي ځکه هدایت زما کار هدایت زما کار ته صرف بلاغت کوه پر تا باندې صرف بلاغت واجب دی فرض دی ته خلکو ته خالي خبره رسوه نور هدایت زما کار پاتې شولو بلاغت خبرې رسول هغه پر تا باندې واجب دی چې ته بیا کوې مفتي عبد الجبار مفتي عبد الجبار خدایا استاد دین خادم بچی د هوا ادم خدایا استاد دین خادم بچی د هوا ادم